ډېر محترم مسلمانانو او ډېر عزتمند مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه او د جمعې د شپې وظیفه ده. یو خو د جمعې شپه ده او بل خوا د رمضان المبارک د اولنۍ جمعې شپه ده، یعنی لومبنۍ جمعه باندې الله تعالی به ستاسو حاجت پوره کړي که تاسو دا وظیفه وکړه. ځکه الله جل شانه حاجت روا ذات دی، مشکل کشا ذات دی، ټول حاجتونه الله تعالی پوره کوي. تاسو وایئ چې په یو ورځ او په یو شپه په یو منټ کې هم د الله تعالی حاجت پوره کوي، په یو سکند کې هم د الله تعالی حاجت پوره کوي، خو چې انسان په دې طریقې سره وکړي ان شاء الله العزیز. دا وظیفه ډېره اسانه ده او ډېره مجربه ده، خو تاسو باید په دغه په یقین او دهان سره کوئ او په توجه سره به کوئ. ان شاء الله پوره کولو والا ذات الله دی، حاجتونو پوره کولو والا رب الله دی. زه اوس هم مدرسه کې یم، تاسو به اواز د ماشومانو اورئ. ان شاء الله چې نن به درته زه هم ختم کوم الحمدلله، او تاسو ته به دعاګانې کوم. سبا د جمعې په ورځ به هم درته کوم ان شاء الله دعاګانې به درته کوم چې تاسو د الله تعالی د رضا دپاره زموږ وظایف ګورئ، نو الله تعالی په خپل محبت او په خپل عزت او جلالي شان سره الله تعالی ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي ان شاء الله. زه راته خامخا دعاګانې کوم چې الله تعالی زموږ کتونکي اوریدونکو ته ډېر جزای خیر او ډېر خوشحالۍ او ډېر عزتونه ورکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر محترم او قابل قدر مسلمانان ورونو خویندو، تاسو به ان شاء الله روغ جوړ یې، په صحت کې به الله تعالی مو خوشحاله او باد تازه کامیاب او کامران ساته. الله تعالی ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي، تمام پریشانۍ دی الله تعالی ستاسو ختم کړي، او الله تعالی د دې وظیفې سره خصوصا ستاسو حاجتونه پوره کړي، او الله تعالی ټول مسافر په خیر او عافیت سره خپلو کورونو ته راوصلې کړي. محترم مسلمانانو، نن دوه بهترینې دغه دي ساعتونه دي، وختونه دي. یو خو د رمضان مبارک بهترینه میاشت، او په دغه رمضان مبارک بهترینه میاشته کې لومبنۍ د جمعې شپه بهترینه شپه. نو محترمو دا دوه څیزونه چې کله میلو شي نو دا ډېر برکت والا ګرځي، دا ډېر د سعادت والا ګرځي. نو ان شاء الله دا د سعادت او د برکت ټیم تاسو هیر نه کوئ، او ان شاء الله دا وظیفه پکې تاسو وکئ. ان شاء الله وظیفه اسانه هم ده او هیڅ پکې ګران نشته دی. نو داسې کار به وکړئ محترم مسلمانانو، کو تاسو دا وظیفه د مازدیګر مونځ نه پس کوئ، کو ماښام مونځ نه پس، کو ماسخوتن مونځ نه پس، او بهترین وخت خو دا دی محترمو چې تاسو پیشمني ته راپاسئ په 2 بجې 2:30 بجې 3 بجې 4 بجې تاسو 10 چارهدام وکئ، او بیا د تهجد مونځ مو سره وکئ، او بیا د هغې نه پس دا وظیفه وکئ. نو محترمو ان شاء الله چې الله تعالی به ستاسو حاجت پوره کوي. وظیفه 1500 فیرې ده، 1500 فیرې ده. مخکې به 100 فیرې درود شریف وي، هر درود شریف چې وي وروسته به 100 فیرې درود شریف وي، چې هر درود شریف وي دا وظیفه په اودس کې دا پکې شرط دی. دا وظیفه په اودس کې بل دویم شرط دا دی چې د وظیفه کې به خبرې نه کې. لومبنی شرط اودس کې به کې، دویم شرط خبرې پکې هیڅ چا سره نه کې. صحیح شوه. او دا وظیفه 1500 فیرې کې ترتیب سره محترمو دغه 2 شرطونه دي. صحیح شو. او روزانه به دې وظیفې سره ان شاء الله غریبانانو باندې، یتیمانانو باندې، د جماعت امامانو باندې، قاریانو صاحبانو باندې 10 روپۍ 20 روپۍ 50 روپۍ 100 روپۍ څونه صدقه ده نه کېدی شي، خاص الله تعالی د رضا دپاره ورته لېږوی. دا زمانه د حاجت د پوره کېدو دپاره الله ستا په نوم مې ورکړه، دا حاجت رانه ته پوره کړي. صحیح شوه. وظیفه به تاسو محترم مسلمانانو د جمعې په شپې نه شروع کوئ، د خیالي په شپه، اتوار په شپه، خو یو څو ورځې مسلسل خیر دی وکړئ. خو د یوه شپه کې حاجت پوره نه شو، الله تعالی په یو سکند کې هم پوره کولی شي، بېشکه چې پوره کولی شي. الله وایي کن فیکون، موجود شه هغه څیز موجود شي، هغه څیز ته وایي پوره شه هغه څیز پوره شي. دا خو دې کې هېڅ شک نشته دی، خو دا چې د یقین او دهان او بعضې وخت کې الله تعالی د انسان مصلحت ته ګوري. صحیح شوه. نو وظیفه به تاسو محترم مسلمانانو صرف 1500 پیرې کوئ. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. 1500 پیرې به کوئ پابندۍ سره. صحیح شوه که نه. او مخکې وروسته به ترې سل پیرې درود ابراهیمي وایي، درود ابراهیمي. او د تهجد په ټایم کې چې وکړی شي نو ډېره زیاته بهتره وي، ځکه تهجد ټایم داسې دی چې الله تعالی دغه وخت کې لومبي اسمان ته راځي او د خپل شان موافق اعلان کوي. څوک حاجتونو والا شته، څوک بیماران شته، څوک پریشان حاله شته،
څوک غمخوار شته چې ولې پوره کړم. نو محترم مسلمانانو دا وظیفه تاسو شروع کړئ. پرېږ نه دی هغه وخته پورې پرېږ نه دی تر څو پورې ستاسو حاجت نه پوره شي. ګورئ محترم څوک ماته وي په جیلونو کې دي، یو زنانه کمنټ کړی زما خاوند په جیل کې دی، هغې ته به مخکې ویل چې دا وظیفه شروع کړه پابندۍ سره، الله تعالی به دې کار کوي. نور چې څونه حاجتونه ولدي محترم هغه د انشاءالله دا وظیفه پابندۍ سره شروع کړي. ما ته هم دعاګانې کوي، زه به تاسو دعاګانې کوم. جزاک الله خیره، احسن الجزا فی الدنیا والآخره.